دا دواړه ډېرې غټې لطیفې دي. ښه جي. لومبۍ خو د وزیر اعلی صاحب چې کوم دی د هغه سره دا اختیار نشته. او وزیر اعلی دی او څه محدود مدت لپاره دی. که اسمبلیان خپل ټایم پوره کړي، حکومت خپل ټایم پوره کړي، څلور نیم کاله به دې حکومت کې دی به حاکم وي او د هغې نه بعد به بیا نه وي. سبا به بل څوک راغلي بیا به ده ته وایي چې خپې وباسه، زه به تا دلته نه پرېږدم، د ده کور به دلته وي، ځمکې به دلته وي. داسې نه کېږي، کېدی نه شي. زمونږ په رئیس خټک سره لاک اختلاف صحیح، خو دا خبر د وزیر اعلی چې کوم دی نو دا د اخلاقي دایرې نه، د جمهوري دایرې نه او د جمهوري اقدارو د دایرې نه بهر بیان دی، د هغه واپس واخلي. او بل خټک صاحب نه څه ګیله کوي، خټک صاحب خو د سره په نوښار کې اوسېږي نه، نو ته وزیر اعلی صاحب ته څه داسې خبرې دي چې نوې خبرې وي. خټک صاحب خو شبروز په اسلام آباد کې وي، جمعې کې دلته ني، خالی کې دلته ني، اتوار کې دلته ني، ګل پر زغه نه راځي، اخوار ډېرې غریب هلته کې اوسېږي، هغه به دې څه وباسي. ته داسې سړي نوم دې واخلي چې دلته اوسېږي، پته به ولګي. خو دا بیان چې کوم دی دا د الیمین ګنډاپور چې کوم بچګانه بیانات دي دا د هغې یو تسلسل دی. زما خیال دی څنګه چې د ګورنر متعلق سټیټمنټ ورکړی او زه به ستا ګاډی بند کړم، زه به د هغې تیل بند کړم، زه به گورنر هاوس بند کړم او زه به تا په کې پي هاوس باندې بند کړم. دا ټول د هغې یو تسلسل دی، دا فلمي ډایلاګز دي، د دې څه قانوني حیثیت نشته دی، د دې څه عوام دې ته څه په ښه نظر باندې نه ګوري. پښتونخوا خلک د ټول په دې خبره باندې ځان پوه کړي چې د پاکستان نه د ټولې دنیا غړی داسې تاویږي کلاک وایز. ستاسو غړی دا 12 کال شو دا اینټي کلاک وایز الټه تاویږي، په شا روان یې، تنور ته غورځېږي، اور ته غورځېږي، سیند ته غورځېږي، بېروزګارۍ په روان یې، تباهۍ په روان یې، مفلسۍ په روان یې، تاسو خپل تنزلۍ په روان یې. تاسو خو په الیکشن کې چې سم کول وکړل، خیر مسله ټولې دی. د پښتونخوا خلک دې په دې خبره سوچ وکړي چې ټول علم اخوا ته ځي چې کوم خوا د ترقۍ لارې دي. د پښتونخوا خلک کوم خوا ځي؟ د دوی منشا څه ده؟ د دوی سوچ څه دی؟ د دوی تقاضا څه ده؟ زه خلک وایي چې دا دوی وایي موږ باشعور وو، زه درته وایم چې باشعوره یې. دې کې څه شعور دی؟ په کوم شعور پسې ځئ؟ ستاسو یونیورسټي نه ده پکار، ستاسو سکول نه دی پکار، ستاسو هسپتال نه دی پکار، ستاسو سړک نه دی پکار، بجلی مو نه ده پکار، ګیس هم نه دی پکار، روزګار هم نه دی پکار، امن مو نه دی پکار. ګنې تاسو به پی ټي آی یو وکړه او چې مو ورکړه بس اوس ټیک ده، موږ ستاسو په رضا او ستاسو په فیصله موږ امانه ده. څلور نیم کاله به بوځي، به تاسو هم وښی، به بوځي به موږ هم وکړو، جړه به تاسو کوئ، انګولا به سره موږ هم کوو. خو د صوبې سره مو زیاتې کړې دی، د عوام سره د 4 کروڑ آبادۍ خلکو پښتونخوا سره دې سره ظلم کړی. په خپلو فیصلو سوچ وکړئ، 15 کاله به بیا هم تېر شي، موږ به یا یو یا به نه یو، نور نسلونه به راځي، نوی کول به راوچتېږي. د هغوی د مستقبل سوچ وکړئ چې کوم خلک کومه پارټي ضد یو بېل څیز دی. او تاسو یو پارټي پاس کړه، دا درېیمه اسمبلي شوه، دلته به څه وي؟ زه درته اوس نه وایم، چرګې، هګۍ، کټي، غواګانې، لنګرخانې، مسافرخانې، بنګ و کاشت، دا څیزونه به وي. تاسو دې دپاره پارټیانې سپورټ کوئ. په سپلو باندې یو نمبر لیکل چې دا 804 دی او دا 845 دی، دا فارم 45 دی، دا فارم 7، دا خو ډرامې دي. دا خو یاد ساتئ په 2013 کې عمدې عمران خان ویل چې په ډي چوک کې ولاړ وایي 35 حلقې، 35 پنکچر، 4 حلقې کول دو، 8 حلقې کول دو، 12 حلقې کول دو. بیا په اوس هم همغه بیان دی، د هغې خو دې سره هېڅ کار نشته. که تاسو له ترقي میلاو شوي ووایي، ستاسو بچو له نوکري میلاو شوي راله ووایي، 50 لکه کورونه چا جوړ کړي، 50 دې په ګولۍ ولګي، 50 لکه دې په ګولۍ ولګي، ما له 50 کوره وښیه، انقلاب راله وښیه. 300 ډیمونو کې ما ته 3 ډیمونه وښیه. شته چېرته؟ چې نشته نو چېرته روان یې؟ ضد رانیولي یې؟ څه شي رانیولي یې؟ په خپلو فیصلو سوچ وکړئ، په خپلو کړو وړو باندې سوچ وکړئ. په موږ تېرېږي، په موږ باندې به خدای تېره کړي. موږ ته څه مسله؟ زموږ خو نه به د سیاست تنخوا ته ضرورت شته چې سړی 33 کاله د اپوزیشن سیاست کوي، نو ما نه د ایم پی ای نه د ایم این ای د تنخوا ضرورت شته، نه مې د سرکار مراتو ته ضرورت شته. سوچ لرم د خپلې صوبې دپاره،
سوچ لرم د خپل ضلع لپاره د خپل پښتونخوا لپاره د ولس لپاره د دې د ښې سوچ کوم ستاسو په فکر کې کړی ګنې نو زه به ولې په اپوزیشن کې سیاست کې ناست زه هم تللی وم چې ته داسې پارټۍ سره به یو ځای شوم چې پاس شوم نن به زه هم غلی ناست وم خو روزانه چې جنګ کوو خبرې کوو جګړې کوو ستاینې کوو یو بل سره ایرې پیرې او ستاسو لپاره چې زموږ صوبه ښه شي پښتونخوا ترقي وکړي دا خلک د پښتنو هم د ترقۍ حق شته دی ټول عمر به تاسو هګۍ جنګوئ ټول عمر به چرګې جنګوئ ټول عمر به مړزان لوبوئ ټول عمر به تاسو جلسو لځئ ټول عمر به تاسو وایي ټوپکې راوالی کوتکې راوالی غزاله روانې دا ستاسو مستقبل نه دی زما نه تپوس وکړئ مونږ وایو چې یاره په پښتونخوا کې په هره ضلع کې انډسټریالایزیشن وشي نوي صنعتونه کولو شي زموږ په صوبه کې بجلی پوره شي ټول ملک کې بجلی نه زیات لوډ شیډینګ زموږ صوبه کې ولې دی بجلی بل ورکول خلکو له جرم ښکاري بجلی پوره غواړو دا زموږ څه طریقې کار دی 12 غنټې لوډ شیډینګ وزیر اعلی ومنلو موږ چا سره اوس خبرو وکړو که علي امین نه وی منلی موږ به هم نن وفاق حکومت سره جګړه کړې په 12 غنټو کې له زه څه کم کړم 12 غنټې خو علي امین منلي دغه حالات دي ستاسو د صوبې تاسو سوچ وکړئ چې راتلونکي وخت کې که د سکول پکاري بچو له په سر توره ټوپه کېدی هغوی له مو ډیګرې پکاري دلته کې انډسټریالایزیشن غواړئ صنعت غواړئ سړک غواړئ پول غواړئ ترقي غواړئ د پښتنو یو بل مقام غواړئ تاسو به ټول عمر جنګونه کوئ او همیشه به په پردي جنګونو کې تاسو ځان نه مو خشاک جوړ کړئ دا د پښتون مقام نه دی دا د هغوی منزل نه دی انشاءالله که څوک راسره ځي که نه ځي که څوک یې مني کور یې ښه چارې آباد که نه مني ادې هم خدای خوشحاله لري زه به د خپلې حصې ایمان تیروم څنګه چې هر یو شپون د خپلو ګډو ذمهواري داسې اختیارولي د خپل ایمان ذمهوار دی پاکستان زنده باد پښتونخوا زنده باد ټول پښتانه زنده